بسم الله الرحمن الرحیم. کم کې ناز ټول درانه خواږه ملګري، مشران کشران، مخامخ ولاړ زمونږه د چارسدي غیور عوام ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. ملګرو، دا کوم ظلم چې په دې چارسده کې روان دی، نو دا ظلم مونږ سره نه امریکا کوي، نه مونږ سره انډیا کوي، نه مونږ سره بل ظالم او جابر حکومت کوي. دا ظلم مونږ سره خپل د پی ټی آی د حکومت د طرفه شروع دی. دلته که زه تاسو ته ووایم چې دا صحافیان وروڼه دا د معاشرې او زمونږه او ستاسو سترګې او غوږونه دي، نو دا به غلطه ني، ځکه چې کله نه دا صحافیان وروڼه او دا سوشل میډیا او دا شروع شوې ده، نو مونږ ته دوی ګنټه په ګنټه، لمحه په لمحه هغه خبرونه، هغه خبرې را رسوي کوم نه چې به مونږه په کلونو کې هم نه خبرېدو. نو کوم چې د چارسدي هسپتال ایم ایس صاحب دی، نو دا زه نه پوهېږم چې د چارسدي پښتانه او د ثوابت پښتانه یاد دي چې دا پکې کوم چنګړې راغلي دي او داسې حرکتونه، داسې دغه کوي ډایلاګ او داسې دغه کوي، ته به وایې چې دا چېرته ډاکټر نه دی، دا بس طبي بدماش دی او دا د معاشرې یو بالکل انپړه او جاهل انسان دی. زه تاسو ته بل راځم، زه راغلی وم، زما ماشومه بیماره وه. تاسو په الله باور وکړئ، دا نه زه دروغ وایم، زه به په دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم چې دا کلمه وایم چې ما هغه ماشومه راوسته دلته دې کیجوالټۍ ته، هلته ما نه تپوس وشو چې دا ماشومه ناجوړه ده. ما ورته چې بالکل ولاړ شه، د کیجوالټۍ په ځای هغه ځای کې چټۍ واخله. چټۍ م واخیسته چې بیا واپس رالوي چې نه اوس به راوخېږي او داسې به لاړ شي. دا کوم چې زمونږ نوی هسپتال جوړ شوی دی، د دې چې چېرته چلډرن وارډ دی، هغې کې ډاکټران ناست دي، هغې له به ورشي. په تپوس چې هغه ځای ته ورسېدو او په الله باور کې چې په لاره کې څونه زنانه راتلې، هغې سره ماشومان وو، هغې چې څونه راتلل، تاسو په الله باور کې هغې خیرې کولې، هغې د ایم ایس پس خیرې کولې، هغې د پی ټی آی حکومت پس خیرې کولې چې دا کومه دغه ده چې چټۍ په یو میل لرې واخلم، بیا 2 میله لرې ځم او هلته هسپتال کې به ډاکټر صاحب او هغه ډاکټر چې دی وایي ما د ماښامې یا او پی ډي شروع کړې ده. تاسو په الله باور کې که هغه ډاکټرانو چا له ګوتې وړې او نه د دا تپوس کو، نه سټیټوسکوپ باندې چک کول، نه ورسره ترمامیټرو، هېڅ هم ورسره نه وو. بس د الله په قدرتونو روان وو او چې څه به ورته ته ووایي بس بیا به یې زر زر دوایي ولیکله. نو د دې ډاکټر د دې هسپتال مطلب څه شو چې زمونږه بچي، زمونږه میندې خویندې کړېږي دلته، چې بل کوم ظلم شوی دی دلته لیډي دا ګایني واړو هغې لرکه او هغه ته یې وړو شیخ آباد هسپتال ته، یعنې هغه وومن اینډ چلډرن هسپتال، هلته یې یوړو. هلته خو نه ډاکټر شته، نه نرس شته، نه بل څه شته. که دلته ایمرجنسي کې د ډیلیوري کیس راشي، نو هغې خو مونږ ته خو وړو، مونږ چې سنګاجب خان وروی چې دا هسپتال خو زمونږ د ماشوموالي نه مخکې جوړ شوی دی او زمونږه میندې خویندې زمونږه چې مونږ باندې څه حادثه راشي، مونږ ړومبې دې هسپتال ته ځان رارسو او بیا به راته دلته اردري صاحب وایي چې لاړ شه ایم ایس صاحب هغه شي هلته وړی دی، بیا به هلته چې لاړ شي نو نه ډاکټران نه نرسان، بیا به هغې پسې ګرځې. نو مونږه دا مطالبه هم کوو چې دا دلته دی واپس د ماشومانو لپاره د ښه ټیک ټاک
علاج بندوبست وکړی شي د زنانو ګایني دپاره د ایمرجنسي دپاره دی یو لیډي ډاکټره او یو ګایني وارډ د دلته خامخا جوړ کړی شي چې خلک د تکلیف نه خلاص شي. نور زه دا ویمه چې زمونږ ډېرو مشرانو ته ووې چې دوی له 3 ورځې مونږ ټایم ورکوو او بیا به احتجاج کوو. عجب خان نور هم خبره وکړه، ایمل ولي خان هم وکړه، زما صوبایي مشر جناب سکندر ایاد خان شیرپو ما ته ټلیفون وکړ او ویې چې د قومي وطن پارټۍ د طرف نه دا اعلان وکړه چې که د جمعې د ورځې پورې دا سړی بدل نه شو نو بیا به دا ټول ملګري راټولېږو او دلته به چې څنګه زمونږ ورور وې دی به د دې هسپتال نه په ټنګه ټولې راوباسو او بعد به یې راغونډوو انشاءالله. نور ما خو تاسو ته ووې چې د صوابۍ خو ډېر ښه پښتانه خلک دي، ته چې دا کوم علف خان رور سره کم زیاتې کړې دي د دې دې بالفور دې ازالو کې زمونږ زه ما بیګام یو خبره پوسټ باندې کړې وه چې مونږ لا د دې خپل ایم پي ایګانو چې کوم د پي ټي آی سره تعلق ساتي چې کوم زمونږ ایم این ایس صاحب دی فضل محمد خان د هغه پلار خو ډېر نر سړی و، دا زمونږ چې کوم ایم پي ایګان دي نو دا خو په لومړي ځل راغلي دي سیاست کې موده کې دوی خپل مفاد ګوري. زما دا تاسو شپ شپ مه کوئ، دا ایم پي ایګان دا ایم این ای دا وزیر صحت دا د سره شریک دي او د سره په بل څه کې نه دي شریک، د سره په کرپشن کې شریک دي. دې لپاره د دې ځکه د دې اواز خلاف دې اواز نشي اوچتولی. تیمور جګړه چې دی هغه د خدای تعالی بس په سبا ووایو الله تعالی هر چا له موقع ورکړې ده نو هغه چې وي ګنجي له نکونه ورکړي نو هغه بیا خپل سر وږئ. دا هغه ګنجیان دي چې دوی نه په حکومت پوهېږي نه په داسې څه خبره باندې پوهېږي نه دوی سره د عوامو د تکلیف احساس شته. دا عوامو د تکلیف احساس به زما په شانتې غریب سړي سره ځکه چې زه خپل بچي راولم په غېږ باندې نو زه یې هسپتال ته راولم، زما یې نوکر نه راولي نه زما ایم پي ای صاحب هسپتال ته راځي نه د هغه بچي هسپتال ته راځي نه هغه په دې هسپتال کې علاج کوي. هغې خو له خو چې کوم د ای پي آی والا ستن هم لګي نو دوی له صاحبان د افسران دغه ولیږي ټیکنیشن او نرس او دغه دا دوی له پورته ولیږي نو دوی پسې پوهېږي دوی ته څه احساس دی. زه دا خپلې خبرې دلته ختموم. قومي وطن پارټي چارسده ضلع بلکې خیبر پښتونخوا دا تاسو سره په دې دغه کې سخت وخت کې خپلو صحافیانو وروڼو سره ولاړه ده او انشاءالله داسې وخت راغی چې د احتجاج یا د مرۍ نه د رانیوو خبرې نو انشاءالله د خپلو د چارسدې عوامو له د صحافیانو وروڼو له لومړی ډب به موږ خورو بیا به راپسې انشاءالله تاسو به دغه کوئ او د قومي وطن پارټۍ کارکنان په تاسو نه مخکې او تاسو به موږ پسې یې انشاءالله دا مصبا هم د دې ځای نه لرې کوو او همدلته به او که دوی یې بیا هم نه لرې کوي نو بیا درته وایم چې د هسپتال نه به په زور راوباسو د دې مرۍ نه به یې نیسو او ده سره چې څونه ګنمینان وي ده سره چې څونه سکیورټي انشاءالله هم د هغې هغه ټوپکې هم د هغې هغه سوټي دا به والله په کونه ورمنډو انشاءالله.